ملغلری او ګلونه ستا خبرې ګران حبیبه مشالونه ستا خبرې. موبایل فون کچیر صحیح استعمال سے داوم د الله پاک یو نعمت دی. د قیامت په ورځ لکه څنګه چې د نور نعمتو په باره کې سوال کیږي دا غره کم د دې نعمت په باره کې سوال کیږي. الله پاک ارشاد دی ثم لتسألن يومئذ عن النعيم چې تاسو به د قیامت په ورځ د نعمتو په باره کې به ضرور سوال کیږي. د دې آیت په تفسیر کې حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله فرمایي چې د قیامت په ورځ به الله پاک د نعمتو متعلق د دوو خبرو ضرور به پوښتنه کوي. اول د نعمتو شکر ادا کول چې تاسو د نعمتو شکر ادا کړی دي او کنه. دویم چې دغه نعمت تاسو په ګناو کې استعمال کړی دي او که د ګناو څخه تاسو بچاو کړی دي. موبایل فون دام د الله پاک یو ډیر غټ نعمت دی. د دې شکر ادا کول پکار دی او د قیامت په ورځ هغه سخت ورځ ده چې الله پاک او مخته زموږ ته شرمندګي نه وسی او زموږ او ستاسو پیشګي کیږي. اوس د دې موبایل فون شکر ادا کول او د دې شکر څنګه ادا کیږي د دې اسانه طریقه داسې ده چې د موبایل فون صحیح استعمال سي. مثلا په دې سره د مور د پلار سره حسن سلوک کول کچیر په مسافرۍ د مور د پلار سره په دې سره ذریعہ سره رابطه ساتل د رشتہ دارانو سره د عزیزانو سره دا غره کم په دې موبایل فون سره خوشي او په غم کې شریکېدل کچیر په مسافرۍ کې و چاته تسلی ورکه د غم په متعلق دته د صبر متعلق خبرې وکړه کچیر په مسافرۍ کې د مریض پښتنه په دې سره کولای شي او په دې موبایل سره د علماء کرام سره خپل راهنمایي حاصلولای شي خپل دیني پښتنه کولای شي او په دې موبایل سره خپل کاروبار هم کولای شي. کچیر خدای نه خسته مشتي او دغه موبایل غلط استعمال کو فزول خرچي وکړو او په دې موبایل سره غټ غټ پیکجان ولګو ډرامې ګورو فلمان ګورو او دغه رقم د دوستانو سره شپه ورځ فزول غپ شپ لګول او دغه رقم په دې سره غیبت کول بهتان کول په دې سره د مسلمان زړه زیرول نو دا د دې موبایل ناشکری ده. عزیزانو د دې موبایل صحیح استعمال دوه اړخ دي یو صحیح اړخ دی یو غلط اړخ دی. کچیر صحیح استعمال سي دا د الله پاک یو غټ نعمت. رات شاهد پونستا خبرې ګران حبیبه مشالونه ستا خبرې ملغلرې ګلابونه ستا خبرې ګران حبیبه مشالونه ستا خبرې ملغلرې او ګلونه ستا خبرې ګران حبیبه